سلامونه احترامات قدرمنو وخت محمود یوسف زی متاسو ګوره پښتونخوا ریډیو مردان قدرمنو یقینا چې د ریډیو حسم داوی چې خلک ایجوکیټ کی انفارم کی او غیتا آگاهی ورکی څنګه چې تاسو ته پته دا غټ اختر را روان دی په غټ اختر سره سم دغه خطرناکي بیماری هم د سارو اوریدل کیږي چې پاغي کې لمپیسکین دی وسره کانګو وایرس هم دی د کانګو وایرس په حق باندې دا خبرونه هم راغلي دي چې ډېر خلک دغه ناروغي ښکار شوي دي او تیر ورځ په یو کور دننه د یو درشل دننه چې کوم دی څلور تنه په دغه خطرناک وایرس له وجې په حق رسېدلي دي دې وخت کې موږ ناست یو د مردان ډسټرکټ ډایرکټر لایوسټاک ډاکټر مثل خان سره هغوی سره به د دغه په اړه باندې خبرې کوو چې را څه انتظامات دي نیولي دي د صوبې چې تیر ورځ کوم خبر راغلو چې موږ په کم درې لږه پورې ویکسین کړي دي نو مردان کې د دغه سارو شمیره څومره ده او څومره تیاری نیولې دي د دغه په اړه به هم پوښتنې لرو چې څنګه کولی شي عام خلک یا زمیندار طبقه یا کور کې چې چا سره څاروي دي چې هغوی د دغه ویکسینیشن وکړي یا د دغه بیمارو په هکله باندې معلومات ترلاسه کړي ډاکټر صاحب د وخت راکولو ډېره مننه څه تیاری هم نیولې دي د لمپیسکین او د کانګو وایرس د مخنیوي دپاره تیر کال په خپل ریسورسز باندې یو لایوسټاک سروې کړې وه چې د هغې د پراڼا کې 3,38,000 او 80 غواګانې دي او دغسې 1,15,000 او 55 میخې دي نو د یو ته لمپی سکین بیماری وایي دا وایرل بیماری ده د یو وایرس د وجې نه کیږي لکه څنګه چې دا کرونا د وایرس نه کیږي دغسې دا ناروغي هم د وایرس د وجې نه کیږي په حیواناتو کې او په حیواناتو کې په خصوصي طور باندې په غواو کې او په میخو کې او د دې بیماری علامات دا دي چې د څاروي د سترګو نه اوښکې بهیږي تیزه تبی شي خوراک څښاک بند کی او یو 2 ورځې 3 ورځې بعد د هغې په بدن باندې دانې یا ننکۍ یا غوټې د هغې په بدن کې وشي هغه بیا ماتې شي زخمونه ترې ساز شي السر ترې ساز شي او د هغې کې پیپ وشي او هغه چې کوم دی نو هسې هم د انسان په نظر باندې هغې نه کرکه بني ادم له ورځي هغه دومره چې کوم دی نو هغه ځایي نه د هغې سره دغه شي او د هغې نه نورو څاروو ته خورېږي او نورو څاروو ته خورېږي کوم چې بلار څاروي هغوی پکې بچي وغورځوي او کوم چې واړه څاروي هغوی پکې مړه کېږي او کوم چې به موږ سره کمزوري څاروي په فارم کې په کور کې په کورونو کې د هغوی خوراک سم نه وي هغوی مخکې نه نورې بیمارۍ وهلي نو دغه رنځورتیا ته یا دغه ناروغۍ ته هغوی د ټینګې نه او مړه کېږي به هسې د دې د مرګ شرح چې دی نو هغه 5% ده لکه په فصلو کې به 15 څاروي مړېږي چونکې د دې ویکسین دا نوې بیماري ده نو اوس د دې ویکسین په بهر دنیا کې شته خو زمونږ د ویټرنري چې کوم ساینټسټ دي هغوی به کوشش کوي چې یاره انشاءالله چې ډېر زر د دې خپل ویکسین په پاکستان کې مونږ تیارو او په دې بار ملکونو باندې زموږ ډیپنډنسي ختم شي چونکې د دې دا بیماری د دې هسټري دا ده چې دا په 1970 کې په 1970 کې اولنی کیس د دې په بار دنیا کې رپورټ شوی او په پاکستان کې پروس کالې په 2021 کې په دسمبر کې په سند په صوبه کې راغلی او بیا د هغې نه پس په فروری کې په پنجاب صوبه کې راغی او د هغې نه پس بیا چې کوم دی نو په هغه کې په اپریل په سټارټ کې نوبي اضلاع چې کوم دي لکه کرک ډي ای خان لکي مروت په هغې کې دې کیسونه رپورټ شو او اوس چې کوم دی نو سچویشن دې ته راورسېدو چې حالات داسې پیدا شو چې اوس په مردان ضلع کې بلکې د خیبر پښتونخوا داسې یو ضلع هم نشته چې د هغې نه دې کیس نه وي رپورټ شوی زه به د خپلې مردان ضلع خبره وکړم چې تر دې ساعته پورې د 200 نه سوا څارو کې دا رپورټ شوی ده په هغې کې چې کوم دی 15 څاروي مړه دي 4 پکې کچه بچي او یو پکې د مخکې نه د سینې سابندۍ بیماره غوا وه یو پکې هغه دغه شوې ده په میخو کې پکې لا 200 پورې میخه نه ده مړه او د هغې د مخنیوي دپاره چونکې دا یو ویکټر بارن ډیزیز دی د یو دغه نه کېږي د یو ماشي نه یا د یو دغه نه د کوني نه نو د هغې د مخنیوي دپاره موږ خپلې هلې ځلې کوو او د هغې د مخنیوي دپاره هم ټیمونه جوړ کړي دي ډېر خلک دغه یره محسوسوي چې یاره دغه لمپیسکین هم د څاروو نه یا د ځناورو نه انسانانو ته لږ دې کې څومره حقیقت دی په دې خبره کې هېڅ حقیقت نشته دی د وایرس اسم دومره پریجایلي چې یاره چې کوم دی نو دی په بارډر لاین باندې د ژوندي او د مړ ان شارټ دا خبره ده چې دې کې هېڅ حقیقت نشته د دې د څاروي د پیو په استعمال کې څه قباحت نشته د غوښې په استعمال کې څه قباحت نشته دی
د پښتونخوا ریډیو کتونکي به په دې خبره باندې پوه شوي چې یاره دغه یره به دړه نه وتي چې دغه غوښه موږ استعمالولی شو، بلکې کور کې ساتونکي دغه غوا یا نور میخې شوې چې دغه بیماري یا ناروغي ورته لګېدلي د هغې پې هم استعمالولی شي. خو دا راته ووایه چې کانګو وایرس په هکله باندې تاسو څه شریکول غواړئ زموږ اورېدونکو کتونکو ته چې چېرې دغه څنګه ناروغي ده یا دغه بیماري در کومې حده پورې نورو ته لګېدی شي د ځناورو نه یا د څاروو نه انسانانو ته؟ نو دا کانګو وایرس بیماری چې ده دا زونوټیک بیماری ده، دا انسان ته لګي او چې انسان ته ولګي د هغې هم دغه علامات چې له اول یې تیزه تبی، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو د خولې پوزو نه وینې راځي او د بني ادم ته ډیت واقع کیږي. ډېره خطرناکه بیماری ده او د دغه کونې نه لګي، هغه کونې چې کوم انفیکټډ څاروي باندې کینی هغه وچیچي او بیا هغه د څاروو سره چې چا زندگی لکه څارو ډاکټران سوداګر اسیم کور کې موږ څاروي ساتو نو کوشش موږ له دا پکار دی چې یاره زموږ د څاروي سرمن چې دی هغه د کونې شینې د ورږې او دا اکټوپیراسایټس چې څه ته وایي بیروني چینجي چې کوم دي، یو اندرونی چینجي هغې ته انډوپیراسایټ وایي کوم چې د څاروي په خېټه کې دن نه، یو د هغه د خېټې نه بار په سرمن باندې د هغې چې کوم چینجی کېږي هغې ته اکټوپیراسایټس وایي. د هغې دپاره موږ په مردان ضلع کې په تحصیل لیول باندې د هغې دپاره ګروپس جوړ کړي دي. دغسې زموږ ټول سټاف چې دی هغوی موږ په دغه کړی دی د موبلایز کړی دی، ټیمونه مو له جوړ کړي دي. کوم زموږ انټري پوینټس دي لکه د زموږ د څلورو واړو ضلعو سره مالکان سره او دغه سره د بونیر سره او داسې د نوخار سره او د پنجاب سایډ سره او په دې طرف باندې کوم دی 403 ډسټرکټ سره په دې ضلعو کې چې په کوم زموږ کم د انیمل موومنټ کېږي په کومو لارو باندې په هره لار کې زموږ هغې کې چې کوم دی نو سټاپ ناست دي او 24 ګنټې کې هغوی 2 شفټو کې کار کوي چې دې کې څوک انیملز راولي په هغې باندې سپری کوي چې هغه کم ګاډو کې راولي، ټرک کې راولي، ډاټسن کې، سوزوکي کې، په هغې باندې مونږ هغه ویهیکل هم سپری کوو. پوښتنه لرمه چې څنګه به وکړي عام خلک چې څاروي اخلي په منډی کې، نو د هغې دپاره به دغې چې کوم څاروی دی هغه د دغې ناروغو نه یا د دغې وایرس نه صفا دی، نو دوی سره به څه سرټیفیکیټ وي، سند وي، که نه عام انسان به صرف ګوري چې د هغه سرمن چیک کړي او هغه صحیح نو هغه اخیستی شي؟ یو خو دا خبره ده چې هغه د هغه سرمن دی وګوري، داسې په لاس سره د ټچ کوي نه، په سترګو دی وګوري چې یاره څه کونې مونې داسې څیزونه پرې نه وي. او بلکې دا خبره ده چې مونږ په هر یو میله کې زمونږ 2 موبایل ټیمونه دي، هغوی په هر یو میله کې ګرځي، په خپل کور کې د بوتل د پاسه هغه دغه ولګوي، هغه د پریشر والا پمپ هغه دغه والا، او په هغې باندې یو څاروي دپاره که چا کره یو څاروی نو لږه غوندې دوایي ترې راوالی او هغه په خپله هم کولی شي. دې کې څه دونه ټیکنیکل خبره نشته. که څاروي ډېري تاسو زما سټاپ د ځان سره بوتلی شئ، باقاعده هلته به په غوجل کې په هغه ځای کې په کور کې په څارو باندې سپری کوي. قدمونو یقینا چې ډاکټر مثل خان ډایرکټر ډسټرکټ ډایرکټر لایف سټاک تاسو ته هغه خبره شریکي کوم دپاره چې تاسو به معلومات کول، هغې وایي چې زمونږ ټول ټیمونه دې دپاره بالکل تیار دي، چوټیان یې کینسل کړي، دغه بالکل ستاسو خدمت ته شپه ورځ چامتو ولاړ دي. یقینا چې ډېر خلکو په زړه کې به دا هم و چې یاره لمپسکن د څاروو نه یا د ځناور نه انسانانو ته لګي، دا هېڅکله دې کې څه حقیقت نشته. ډاکټر صاحب د دې خبرې پخلی تاسو سره وکړه. د دې نه علاوه چې فرض که تاسو ګڼئ چې یاره ستاسو څاروي کې داسې علامات دي، نو د لاس وړلو نه ډډه کوئ. د دغې احتیاطي تدبیرونه دا چې تاسو د لرې نه په دغې باندې سپری کولی شئ. د نور معلوماتو دپاره پښتونخوا ریډیو مردان سره اوسئ. تر هغې دمه اجازت ورکړئ. د الله په امان.